بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سوړیزو ګلونو د طرف نه ټول مینوال دعا سلام قبول کړئ. د لوی اختر ورځې دي، خوشحالیانې دي، مینې محبتونه لګیا دي، شیر کېږي شریکېږي. هر یو سړي په خوله باندې خندا ده، خوشحالي ده. او داسې ورځې چې دا کم لکه د اخترونو دا کمې ورځې دي، په دې ورځو کې چې دا هر چاته دا کومه خوشحالي میلاویږي، د دې صرف یوه وجه کېدی شي چې په دې ورځ باندې د هر سړي لکه دا یو خواهش وي چې زه بل له خوشحالي ورکم، زه بل له مینه ورکم، د رشته دارو سره تګ راتګ وشي، د یارانو دوستانو سره تګ راتګ وشي، د مینې محبت ورکول وشي. زمونږ ټول ژوند دې لپاره پکار دی چې مونږ هر یو انسان د بل انسان له خوشحالي ورکو، بل انسان له عزت ورکو، بل انسان له سکون ورکو. نو که چارې دا زمونږ د ژوند سرچشمه شي، هر چا له مینه ورکو، هر چا له خوشحالي ورکو، هر چا له عزت ورکو، نو زمونږ به ټول ژوند په سکون کې وي، په عزت کې وي، په خیر کې به وي. څومره چې په نن وخت کې بدۍ دي، دشمنۍ دي، دا جنګ جګړې دي، نو زمونږ دا ینګ جنریشن چې کوم دی دا په دې کې یو اهم کردار ادا کولی شي. سوچ بدلول غواړي. که تاسو وګورئ په دې وطن کې یا جرګه مرکه قانون شریعت دا ټول هر څه شته دی، د هغې باوجود په علاقه کې چې کوم دی جنګ و جدل دي، جګړې دي، د دې دپاره د سوچ بدلول دي. او هغه سوچ دا چې زمونږ د ینګ جنریشن په دې کې چې کوم دی مضبوط کردار ادا کړي، او دا معاشره چې کوم دی دا ینګ جنریشن د دې اهم ستون ده چې باقاعده څنګه دی خپل تعلیم له ټایم ورکوي، دی څنګه چې کوم دی خپل کیل کود له ټایم ورکوي، عمدک شان په دې حجرو جوماتونو کې، په دې چوراهو کې، د کیل په میدانونو کې دی په دې خبره چې کوم دی لکه زور ورکي چې موږ به په یو بل سره چې کوم دی جنګ و جدل نه کوو، برداشت به کوو، عدم برداشت به نه کوو، مشرانو ته به د عزت په لاره باندې ګورو، مشرانو له به عزت ورکوو. انشاءالله چې کله زموږ چې کوم دی د معاشرې د ځوانانو سوچ بدل شو، نو موږ به د نشو تماشو نه پاک یو، موږ به چې کوم دی د جنګ جګړو نه پاک یو، موږ به د هر قسمه بد امنیا نه پاک یو. زمونږ به ټوپک سره چې کوم دی مینه نه وي، زمونږ به مینه چې کوم دی قلم سره وي، زمونږ به نشو سره چې کوم دی مینه نه وي، زمونږ به نیک اعمال او مسجد او مدارس سره چې کوم دی مینه وي. نو دا ځوان کل په دې کې یو ډېر ښه کردار ادا کولی شي. د دې کیمرې په وساطت سره د سوړیزو ګلونو د طرف نه بعضې ملګري موږ سره په دې ټیم کې نشته دی، خو د ټولو د طرف نه دا وینا ده چې تاسو په دې معاشره کې یو اهم کردار ادا کوئ او یو بل له مینه ورکول ورکوئ. والسلام.